علیه وسلم فرمایي چې کله زه معراج ته وختلم او جنتو ته داخل سوم نو د جنت په دروازې باندې دا نوشته و چې الصدقه بعشر امثالها والقرض ب18. څوک چې صدقه ورکړي خداوند متعال به په بدله کې 10 نیکۍ ورکوي او څوک چې چاته قرض وکړي خداوند متعال به په بدله کې 18 نیکۍ ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل ته ویل جبرائیل دا څه وجه ده چې صدقه یو په 10 او قرض یو په 18 دا څه وجه ده؟ جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسلمان چې هغه محتاج نه وي ضرورت نه وي هغه بل مسلمان ته نه دریږي خو چې کله یو مسلمان ضرورت سي ورته سخت ضرورت ورته پیدا سي او په تکلیف او په مشقت کې سي نو هغه مجبور سي بل مسلمان ته دریږي ورته وایي څه قرض راکړه چې زه خپل ضرورت ور پوره کما. نو په دغه ټیم کې چې یو مسلمان ضرورت بل مسلمان پوره کوي نو خداوند متعال زکه یو په 18 الله ثوابونه ورکوي. او دا رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل قرض صدقه، هر قرض صدقه ده. څوک چې قرض ورکوي دا د سید لکه صدقه واري. ورسته حدیثو کې راځي بیا ان شاء الله درته بیان کوم چې بلکې دو چند ثواب الله ورکوي. څوک چې قرض ورکوي د صدقې دو چند الله دو چند ثواب به الله ورکوي. ځکه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان چې بل مسلمان ته قرض ورکي خداوند متعال به دومره ثوابونه ورکي لکه دو چند د صدقې. یو سړی دی یو محتاج دی ضرورت لري ته ودرې دی چې ماته 1000 روپۍ په قرض راک او تا 1000 روپۍ په قرض ورکړې دا دومره ثواب لري لکه 2000 روپۍ صدقه ورکي. ځکه داغه ضرورت تا پر ځای کوي هغه مشکل دی ورته حل کوي نو دی وجه خداوند متعال دو چند ثواب به الله ورکوي. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مره الا كان كصدقتها مرتين. لکه دو چند صدقه ثواب الله د تور کوي. او دا غرکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اسانتیا راولي په یو فقیر باندې په یو مسکین باندې اسانتیا راولي هغه ستا قرضدار وي قرض دی ور باندې وي خو لیکن ته اسانتیا ور باندې راولي او ورته وایي عفو ورته وکړي چې زما د خوا درته معاف او یا ورته وایي زه تا ته انتظار کوم یو څه وخت تر څو پورې چې په تا باندې اسانتیا راځي او ته مالدار کیږي پیسه‌دار کیږي. نو څوک چې اسانتیا راولي په یو مسلمان باندې خداوند متعال په دې دنیا او په آخرت کې په د باندې اسانتیا راولي. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. څوک چې اسانتیا راولي په یو مسکین او فقیر او په قرضدار باندې الله به په د باندې په دې دنیا او په آخرت کې اسانتیا راولي. د آخرت ګوره ډیره سختی وي ډیره سخت وي آخرت ډیر د آخرت سختی او د عذابونو او تکلیف ډیر سخت وي. نو چې په دې دنیا کې څوک په مسلمان باندې اسانتیا راولي هغه مشکل حل کې قرض ورکي الله یې په هغه دنیا کې په د باندې اسانتیا راولي. او اوس نن سبا خود سیدای چې قرضدار هم بیزار سي او څوک چې قرض ورکي هغه هم بیزار سي. قرض دی ورکي خپل پیسې درته بلاسي خپل پټي منر تر راسي. یو خو هغه وی چې هغه مسکین وی فقیر وی پیسې ور سره نه وی خپل پټي مې تر راونه رسي یو خبره ده. اما هغه سړی چې هغه ستا پیسې ور سره وی قرض دی ور کړی وی بخو بیا هم پیسېدار وی بیا هم پټي منر تر راسي اخر بارونه سړی خپل د قرض بیزار سي هغه په منځ کې خفګان سر راسي خفګان په اخر کې غصه سر راسي غصه اخر کې شکنزل ورته بدل سر راسي اخر کې جنگ او جګړې ته خبره ورسیږي. نو په کار داده چې څوک یو مسلمان بل مسلمان ته د قرض لپاره ودرې دی او نیټه د سره وشول چې یار یو میاش بعد زه د استا پیسې درکوم په کار دار چې یو میاش بعد پیسې ورکي او
دا چا چې قرض ورکړی وي دې ته هم پکار نه ده چې حاله زما پیسې راکړه واله زما پیسې راکړه تر څو پورې چې ټیم پوره کېږي او چې ټیم پوره سو بیا پوه سو دغه سړی چې پوه سو چې یاره دا مسکین دی فقیر دی پیسهدار نه دی پیسې نه لري بیا دې نو انتظار ورته وکړي اسانتیا دې ورباندې راولي الله په دې دنیا او په آخرت کې په ده باندې اسانتیا راولي نو ځکه بریده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو داسې واورېدله چې یو چا یو فقیر ته یو قرضدار ته پیسې ورکړل نو خداوند متعالی هر ورځ د قرض ثواب په مثل د صدقې الله ورکوي هر ورځ لکه 1000 روپۍ تا په قرض ورکړلې چې یو میاشت بعد یې بیا راک نو دا هر ورځ داسې کیږي لکه هر ورځ چې ته 1000 روپۍ صدقه کوي لکه یو میاشت قرض دی لکه تا 150 روپۍ صدقه ورکړله او بیا د ابو هريره رضی الله عنه برته په دغه حدیث کې بیا فرمایي چې بیا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدله چې څوک چې انتظار کوي او قرضدار لره هغه قرضدار چې هغه فقیر او مسکین وي هغه ته انتظار وکي نو خداوند متعال به هر ورځ دو چند د دې قرض د صدقې دو چند به الله د ثوابونه ورکړي لکه یو سړی دی 1000 روپۍ چاته په قرض ورکړلې یو میاشت بعد به زه در کوم یو میاشت بیا هم پورس ولا بیا هم د سره نه جوړېدلې دا قرضدار سره پیسې نه جوړېدلې بیا انتظار ورته کوي خو لیکن الله به دته لکه څرنګه چې هر ورځ په مخ کې حدیث کې تیر رسول چې 1000 روپۍ به صدقه ورکوي خو لیکن دلته بیا دا 1000 په 2000 بدلی سي یعنی لکه دو چند د څه بسی لکه هر ورځ چې 2000 روپۍ صدقه ورکي لکه یو میاشت 18000 روپۍ صدقه ورکي دغه برجه عنه په دغه حدیث بیا فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دی وویل چې من انذر معسرا فله كل يوم مثله صدقه او بیا ډایرکټ دی بیا وویل چې من انذر معسرا فله كل يوم مثله صدقه یو ور دی یو مثل صدقه ثواب ورته مقرر کړي او بیا د چند د صدقې ثواب ورته مقرر کړي دا څه وجه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ای بریده رضی الله تعالی عنہ اول چې ما ته ویل چې په مثل د یوې صدقې ثواب دی هغه تر هغه وخت پورې چې نیټي پورې وي یو میاشت نیټه ور سره کړي و چې یو میاشت راکته یو میاشت پورې به الله تعالی د یوې صدقې ثواب درکوي او کله چې میاش پر رسول هغه نه بعد ستا حکم جوړیږي چې دا ستا قرض درکې خو بیا هم تا انتظار ورته وکړي چې خیر دی مسکین دی فقیر دی رابي کې قرض بیا هم انتظار دی ورکوي تر خپل وخت پوره و نو الله بیا تا ته د چند ثواب ورکوي د چند د صدقې ثواب بدل کوي لکه هلته 1000 روپۍ د صدقې ثواب دلته به 2000 سي 2000 ته به ثواب ورسیږي نو پکار دی مسلمان ته کچیر یو بل فرض یو مسلمان ته څوک قرض ورکي یار نو مور درې شابه ما قرض راکه اله جر کوه ا غریب محتاج وي ضرورت به ورته لري او پیسې بنی ور سره بیا انتظار ورته وکړي چې انتظار ته وکړي الله ستا قرض ستا د صدقې کې شماري بلکې دو چند د صدقې الله تعالی شماري دو چند دا سوچ خداوني متعال دو چند ثوابونه الله تعالی درکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې څوک یو مسلمان د بل مسلمان تکلیف په دې دنیا کې استکی نو نفس الله عنه کربه من قرب یوم القیامه خداوند متعال به په هغه دنیا کې چې ورځ د قیامت څنګه سختی ده هغه سختی به الله د دنه استکی او ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والاخره چې په دې دنیا کې څوک یو مسلمان په بل مسلمان باندې اسانتیا راولي یعنی هغه محتاج وي غریب وي او په مشکل کې وي په سختی کې وي ته اسانتیا ور باندې راولي قرض ورکي او بیا انتظار ورته وکي نو يسر الله عليه في الدنيا والاخره الله به اسانتیا راولي په د باندې په دې دنیا او په آخرت کې ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخره څوک یو مسلمان د بل مسلمان پرده وکي نو خداوند متعال به په دې دنیا او په آخرت کې د پرده کوي دا رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد ته داخل شو مسجد نبوي او بیا وویل خپل اصحاب ته وویل تاسو کې څوک دا خوشه غړي چې خداوند متعال عز وجل
د جهنم د دودو د ګرمایشو د دوژغو د وورو د عذابو سني الله یې وساتي. تاسو دا خوښه ګڼئ که نه؟ نو اصحاب ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ټول دا خوښه ګڼو، دا ټول موږ دا بهتره ګڼو چې خداوند متعال موږ د جهنم د وورو د دودو د ګرمایش الله موږ وساتي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو دا خوښه ګڼئ نو څه کار وکاس؟ یو کار دا وکړئ، هغه دا دی چې چاته قرض ورکوي نو قرض چې قرضدار سو او غریب هغه ته انتظار وکاس، یې عفو ورته وکاس. نو هر هغه څوک چې هغه انتظار کوي فقیر لره، مسکین لره، قرضدار لره، یې عفو ورته کوي، نو وقاه الله عز وجل من فیح جهنم. یعنی من انظر معسرا او وضع له وقاه الله عز وجل من فیح جهنم. څوک چې انتظار وکي یا عفو ورته وکي چې زما د خوا درته معاف سول، پیسه‌دار پیسې نه لري، غریب مسکین زما د خوا درته عفو سول معاف سول نه، وقاه الله عز وجل من فیح جهنم. الله به د جهنم د ګرمایش او د دودو د دینه به الله د جهنم دته به الله نجات ورکړي. نو ګوره دا ډیر یو خوندور حدیث دی چې چاته یو مسکین او فقیر قرضدار ته انتظار وکي نو خداوند متعال به تا د جهنم د اور د ګرمایش د عذاب د لړمانو د مارانو د جهنم او د ویل او د سقر او د عذابو سنې به الله تا ته پرز د قیامت صدر کوي، نجات درکوي. او دا غرکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا اراده لري چې د دعا قبول شي په دې دنیا کې، یا څوک چې دا اراده لري چې د دنه سختی او تکلیف او مصیبت په دې دنیا او په آخرت کې استسي، نو سدي وکي فليفرج عن معسر، نو خلاصواله د لاوري په فقیر او په مسکین باندې، یعنی اسانتیا دی راولي په فقیر او په مسکین باندې. نو که څوک دا غواړي چې زما دعا قابل قبول شي او الله ته ورسي چې زما دعا قبول شي په دې دنیا او په آخرت کې، او یا زمانه چې کوم مصیبت ته تکلیف ته درد ته آفت ته دا زمانه لري سي، نو په فقیر او په مسکین دي اسانتیا راولي، قرضدار باندې اسانتیا راولي، تکلیف دي نور کوي، سختی دي نور باندې تروي، نو خداوند متعال به د دعا قبول کوي، الله به د تکلیف او مصیبت ځنې واخی پورته بکی. او دا رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خوا زمانه کې اوس نه، په خوا زمانه کې یو سړی وایي چې کله مړ کېدی د زکندن وخت یسو نو ملائکه ورته رالي، ملائکه هغه ملائکه چې روح قبضوي هغه ملائکه ورته رالي، پوښتنه ځنې کوي هل عملت من خیرا، آیا تاسو عمل کړی دی، نیک عمل دی کړی کنه؟ وای هغه سړي ورته ویل قال ما اعلم، زه نه پوهېږم، یعنی ما خو څه نیک کار نه دی کړی، ولاکه پوهېږم چې ما به نیک کار کړی کنه. وای ملائکه ورته انظروا، ته وګوره لږ خپله اخوا دې وګوره که نیک کار دی کړی وي. نو هغه سړی ورته فرمایي چې زه خو مې کتل خپل په نیکو عملو کې، زه خو یو نیک عمل نه وینم غیر له دې نه چې ما به د خلقو صلاح اخیستل خرڅول کوله، ولیکن بعضې به داسې سوله چې هغه به قرضداره وه، زما قرضداره به سوله، نو چې قرضداره به سوله نو هغه به چې کومه پیسه‌داره و خیر هغه ته به هم انتظار کوئ چې زه خیر رابې کې تکلیف مې نه ورکوئ، او چې کم فقیر و مسکین به و هغه ته به ما بخشش وکړي، هغه ته به ما بخشش وکړي. نو چې کله دا خبره وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دا خبره باندې صرف په دغه نیک کار باندې چې مسکین و فقیر و اول به انتظار ورته وکړي، بیا به چې بیخي نور نه علا نور به سور باندې چې عفو به ورته وکړله، نو خداوند متعال په دغه بخشش سره الله ته بخشش وکړي، فادخله الله الجنه، الله جنت ته سکه ورته